مسلمانانو څخه کله ډېر تنګ شو د مشرکینو د ظلم او زیاتي نه، نو دوی راول نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه مسلمانان او نبي صلی الله علیه وسلم ته یې چې یاره موږ دپاره د جهاد اجازت وشي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یاره لا تر اوسه پورې ما ته جهاد باره کې څه نه دي ویلي شوي، باقي کوم فرایض دي مطلب روژه حج زکات وغیره څه کوم دي دا اوس تاسو په ځای باندې ادا کوو او د دې کله حکم راشي نو بیا به علیه سره کسونو. خو دې کې بیا یوه ډله وه منافق والا چې منافق چې کله د جهاد حکم نازل شو نو دوی ډېر زیات ویره وتلو او بیا یې چې یاره که د جهاد اوس حکم نه نازل شوی او دا وروسته شوی وی نو ډېر به ښه و. اصل کې دوی منافقان وو نو دوی باندې د الله تعالی احکامات بد لګېدلو او د پیغمبر تابعداري چې وه دا ورباندې ډېره بده لګېدله. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، آیا ته نه کسې او خلکو ته چې ویل شو ته چې بند کړي تاسو لاسونه خپل، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، تاسو پابندي وکړو د لمانځه او ورکوو زکات. فلما کتب علیهم القتال، چې کله په دوی باندې فرض کړی شو دا جنګ یعنې جهاد، اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیة الله، دغه د منافقانو صفت شو. نو په دوی کې یوه ډله وه چې دوی ویرېدلو د خلکو نه که خشیت الله په شانته ویره د الله تعالی او اشد خشیتا یا دین هم زیات په ویرې کې سخت. وقولو او دوی ویلو چې ربنا لما كتبت علينا القتال، او ویلو چې ای د موږ راته ولې لازمي که په موږ باندې یعنې فرض که په موږ باندې دغه جهاد کول، لولا اخرتنا الى اجل قریب که دا تا وروسته کړی وی لغه یعنې قلت ورته ویه متاع الدنیا قلیل، اهانة الدنیا دوی منافقانو دنیا سره شوق و نو الله تعالی ورته فرمایي چې قل متاع الدنیا قلیل، دغه دنیا چې دی دغه لغونې خوند دی یا لغونې څکه دی. والآخرة خیر لمن اتقى، ترغیب الی الاخره، آخرت چې دا بهتر دی د هغه چا دپاره چې هغه ویرېږي متقیان خلک وي. ولا تظلمون فتیلا، ترغیب الی اعمال صالحه، چې دوی باندې به ظلم نشي کولی د کجوري د تار برابر هم. اینما تکونو یدرککم الموت، دغه منافقان ټیک دي د مرګ نه ویرېږي، جهاد د فرض کېدو نه ویره وتلو نو به دوی ته دا خبره کوي پیغمبره چې کوم ځای کې هم تاسو اگر که مضبوطه کیلهګانې کوو نو بیا هم مر راځي، مر نه خلاصې نشته دی. اینما تکونو یدرککم الموت، چې کوم ځای کې هم تاسو راګیروي دغه مرګ. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر که تاسو په مضبوطو کیلهګانو کې. وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله، دا بیا زجر د منافقانو ته چې کله فتح راغلی یا څه غنیمت وغیره شي ورته حاصل شي خوشحالي ورته راغلی نو بیا ویلو وي دا د الله تعالی مهرباني د الله تعالی طرف نه راغلل. او چې کله دوی ته څه تکلیف ورسېدلی یا شکست میلاو شي نو بیا به نعوذ بالله چې دا دغه پیغمبر د وجې نه چې کله هم دا راغلی موږ خوشحالي نه دي لیدلي، همیشه د پر دې دلاسه موږ باندې تکلیفونه راځي. وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله، که چیرې ورسېږي دوی ته خوشحالي نو بیا یې چې دا د الله تعالی طرف نه دی. وان تصبهم سیئه، که چیرې ورسېږي دوی ته تکلیف نه یقولوا هذه من عندک، نو دغه د تا طرف نه دی. قل ته ورته ویه کل من عند الله، دا ټول د الله تعالی طرف نه دی. فما لهؤلاء القوم، نو څه شوي د هغو خلکو دپاره چې لا یکادون قریبا یفقهون حدیثا، چې دوی پوه شي په خبرو باندې. ما اصابک من حسنة، دا د پاسه خبره د کوم منافق ولا خبره د هغه له جواب کوي او بل دا چې اثبات رسالت هم ورسره کوي چې ما اصابک من حسنة، چې کوم ته رسېږي تاسو ته خوشحالي فمن الله، نو دا د الله تعالی طرف نه دی. وما اصابک من سیئة فمن نفسک، او که ورسېږي تاسو ته څه تکلیف نو دا هم د تاسو نفسونو د وجې نه دی. مطلب د خیر او د شر د ټول خالق چې دی پیدا کوونکی الله تعالی دی، خو کسب یې بنده دی. که نیکي ته ورسېدله خوشحالي ورسېدله الله تعالی طرف نه دی، او که ګناه یعنې مطلب درد او تکلیف د ورسېدل نو پوه شئ دا تا ګناه د وجې نه واقع شوي دي. وارسلناک للناس رسولا، او مستولی ته خلکو لپاره پیغمبر رسول. وکفا بالله شهیدا، کفي دی الله تعالی حاضر نظیر یا ګواهي کوونکی. من یطع الرسول، چا چې تابعداري وکړه د پیغمبر والا، فقد اطاع الله، نو دې ته تابعداري وکړه د الله تعالی والا. ومن تولى، او که څوک مخ وړی یو وخت فما ارسلناک علیهم حفیظا، نیست ولی موږ ته په دوی باندې حفاظت کوونکی. تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته بس ته دین بیانوه، د الله تعالی وحدانیت بیانوه، منل او نه منل دا دوی خپل کار دی. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم، دا منافقانو زجر دی.
چې کله دیو نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناست او صحابه کرام سره ناست نو بیا ویل چې بالکل دا حق پیغمبر دی، صحیح پیغمبر دی. د مو کتابونو کې دې تذکره راغلی دی. خو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مجلس ته ووتل صحابه کرامو نه بیله شوی نو بیا خپل منځ کې پټې جرګې او مرکې به کولې چې دوی ته څه طریقه جوړه کړم چې دا ختم شي. ویقولون طاعة او دیو ویل چې مو تابعداري کوم. فاذا برزوا من عندک چې کله ووتل د تا نه بیت طائفة منهم نو بیا شپې مشورې به کولې وې ډلې د دوی نه غیر الذي تقول سوای د هغه نه چې کوم دوی ویل والله یکتب ما یبیتون الله تعالی لیکون کې یو لیکي هغه چې کوم دوی مشورو کې د شپې تیری. فاعرض عنهم نو اعراض وکړي د مخ وړه د دوی نه وتوکل علی الله او توکل کا د الله تعالی په ذات باندې وکفا بالله وکیلا او دا الله تعالی کفی دی ذمہ وار یا کارساز. افلا یتدبرون القرآن ترغیب الی القرآن آیا دیو سوچ او تدبر نکي په قرآن کریم کې لو کان من عند غیر الله کچره دغه وی قرآن کریم سوای د الله تعالی نه لوجدوا فيه اختلافا کثیرا نو دیو به خامخا په دې کې لیدل ډیر اختلافا کثیره مطلب دا چې نفس الامر نه خلاف وي. اوس دا قرآن کریم یو داسې کتاب چې الله رب العزت کوم ټیم نه نازل کړي تر هغه ټیم نه وغله تر اخیری چې کله دنیا ختم کیږي هغه ټیم پورې د ټول انسانانو هر یو انسان هر یو زندگی سره لګیږي او دا شنه کتاب لیکلو نه عربو کوم غټ شعرا دي هغه هم عجیزه شوي نو که دغه شوندې د قرآن کریم د الله تعالی طرف نه نه وي نو دا کوم نفس الامر کې واقعیات خبرې رچی په کور هغه بیا خلاف وي. خو معلومي چې د الله تعالی طرف نه دی د بنده په وس او طاقت کې دا شنه کتاب لیکل دا نشته دي. واذا جاءهم امر او چې کله راشي دوی ته یو کار یو حکم من الامن د امن نه یا د ویر نه ازاهو به څه مطلب چې کلم یو خبره داسې راغله سیره د مسلمانانو او د نبی صلی الله علیه وسلم کوم ملګری دي دغه په حق کې فایده منه وي نغه به غو د راس خبره پټه بستره نو دغه منافقو خبره پر شناول خلکو ته مشوره کولای بو او د لپاره چې د صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم کوم رزونه دي د رزونه خلکو ته ورسیږي اصل کې دوی رسول مشرکانو مقصد یو يهود چې دا ورسیږي چې دوی د کوم مشوره یا کوم ترتیب جوړ کړي دی نه کوم شي. ولو ردوه الى الرسول کچره دیو دا واپس کړي رسول ته و الى اول الامر منهم یا هغه څنګه پوي حاکمان د دوی نه یا پوي کوم تحقیق کسان وي لعلمه الذين نخمخه تحقیق کړي او خلکو چې یستنبتونه منهم څنګه تحقیق کوونکي د دوی نه مطلب ک دوی یو خبره معلومول دی شوق وي یا مطلب چې یره صحابه کرام نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای ته لور دي مثال جهاد وغیر چیز د پاره یا بل څه یو کار د پاره کدی بیا ډیر شوق وي نو درو خبرې به نه مشوره وله بلکې او خلکو نه څنګه د اول الامر مطلب چې کوم د مشورې د شورا له کسانو غونې به تاسو کړي هغه په خبرې باندې پوي کړي وي. جواهر القرآن دا خبره کې لیکلي ولولا فضل الله کچر نوې مهرباني د الله تعالی په تاسو باندې او رحمت الله تعالی لتبعتم الشیطان الا قليلا تاسو ته بيدری کړی د شیطان له مگر لا خلکو باندې کړی فقاتل فی سبیل الله تفریع علی القتال مخی خبره حکم ترغیب د قتال ذکر ک اوس تفریع ور باندې کوي فقاتل فی سبیل الله تاسو جنگیو د الله تعالی په لاره کې لا تکلف الا نفسك نیزمار الا نفسك مگر خپل ځان او وحرز المؤمنین تیزور کوم مؤمنان تغسل الله قریب ده الله تعالی څخه ان یکف باس الذين كفروا زبان کی جنگ د او خلکو له څخه کافران دی واشد باس او د الله تعالی زیات سختي په جنگ کولو کې واشد تنقیل او زیات سختي په سزا ور کولو کې ومن یشفع شفاعه حسنه ومن یشفع شفاعه حسنه چا د شفاعت وکم مطلب چې چا د کومې خبره یا ترغیب چا تور کړی وي د خو خبر ولا یا مطلب صحابه کرام ته درد او تکلیف نه وي سره دغه فائدې خبرې کړی وي نبی صلی الله علیه وسلم د درد او تکلیف نه وي سره بس دیو ته پر اندو خبر نه دیو ته به حصہ ملويږي او که چا د کوم ګناه نه فرمانی کړونه کړي نو غوته به هغه نه به حصہ ملويږي خپل سزا ملويږي. ومن یشفع شفاعه حسنه او چا بیان خستا یکون له نصیب ندی پر او دین به عیسی ومن یشفع شفاعه سیئه او چا بیان وک د ګناهونو لانه یکون له کفل من حدود پر به حساب د دینه وکانه الله علی کل شیء او دی الله تعالی په هر شی باندې موقیته قدرت لرونکي